د اوښ غوښه ډېرې فایدې لري. دغه اوښ اوس حلالېږي. زمونږ کلی خو ټول بیمارونه ډک وو، خو چې د اوښانې چالو کړو نو روغ شو. خلک روغ شو، داسې روغ شو چې نه د چا تبه شته نه ټوخی شته. دا وګوره داسې خوراک کوي ته به پېښې کوي یا شخوند وایي شونډې. په میسا کلي کې ولاړ یم او خلیل الله استاد هر زیارت او هر اتوار په ورځ چې کومه دی اوښ حلالوي، تازه اوښ حلالوي. خلک قسم قسم خبرې هم کوي، خو څنګه اوښ حلالوي تاسو ته ښایو، او څنګه چې مخکې تاسو ته موږ اوښان ښولي دي دغه شانتې به انشاءالله هر اوښ تاسو ته ښایو. باقاعده تاسو کتی شئ داسې اوښ چې بوډا اوښ ني، مات ګوډ ني، ښه تکړه اوښ وي. خلیل الله استاد وایي ښه خوراک مې په خپله هم خوښېږي او په نورو خلکو هم ښه خوراک کول غواړم. خلیل الله استاد السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه شکر دی د الله فضل دی. بس ټوله دنیا ګوري الحمدلله چې اوښان ښه روغ ژوندي دي، بالکل روغ جوړ اوښان دي، ښه خوراک کوي، بیمار نه وي. او مردان کې یو کس راوتی و نو هغه وایي زه د اوښ غوښه خرڅوم، د اوښ کباب خرڅوم. نو موږ نه یو ورځ غوښه یوړه 100 لدې وشوي چې په هغې لګیا دی چې یاره زه د اوښ غوښه خرڅوم، د اوښ کباب خرڅوم. نو خلکو نه د غوا د میښې غوښې راوړي او په هغې کې ورچي هغه مردان والا دی د پوه شوې. نو خلکو له وایي زه هغه سره شریک یم، ما سره یو الله شریک دی، بل څوک هم را سره نشته دی. دا مخامخ ګوره دا موښ دی، یو مو هلته دوکان کې نن د زیارت طرف ته یو مو حلال کو، دا به که خیر اتوار پر دلالو، دا بل به بیا د زیارت پر دلالو انشاءالله. په دې طریقه کباب هم خرڅو. د زیارت پر کباب چالو شي غونډ افطر سره کباب وي، چوټي پکې نه کوو. او الحمدلله ډل سوتره وي، مسالې سوتره وي، غوښه د کوره وي. نو شکر دی انشاءالله په کې ملاوټ نشته او خلک یې ښه په خوشحالۍ خوري. بالکل بالکل. بل ګندونه پکې نه کبابیان هر څه چې اچوي، دا هر سړي خپل کور ایمان دی پوه شوې. الحمدلله موږ سره د اوښ غوښه وي، بس صرف اوښان حلالو، د اوښ کباب کوو. نو خلک یې ویني مو د خلکو په وړاندې قیمه هم کوو. ټول خلک ټوله دنیا ګوري. بالکل د مردان والا ملګري چې کوم دی زمونږ پروګرامونه ډېر خوښوي هم ګوري. دا یو میسا کلي کې دوکان دی، که څوک هم دله دا وایي چې یاره مونږ دویم دوکان کولاو کړی دی، دا دروغ وایي. زمونږ صرف واحد یو میسا کلي کې دوکان دی، د زیارت او د اتوار د ورځې اوښان حلالو. پوه شوې. د مردان ملګري زمونږ ویډیوګانې ډېرې زیاتې خوښوي هم ګوري هم. هغوی ټولو ته دا خواست دی مهرباني وکړئ چې خلیل الله استاد نه په مردان کې چا سره شریک دی او نه دلته کې ځای شته دی. ګورئ هسې نه د میښې غوښه در باندې چا خوړلي یا د زړې غوا غوښه در باندې څوک وخوري بیا وایي چې زه خراب کړم. نو د اوښ غوښه خرابول نه کوي، د اوښ غوښه نقصان نه رسوي. دا ګرمه ده او ژمي دپاره خو بالکل سونه ده د بدن دپاره.